آیا تاسو ته پته شته چې کومې ښځې د 15 کارونه کوي؟ که دوی مونځ کوي، که دوی روژه نیسي، که دوی زکات ورکوي، که دوی حج کوي، که دوی تهجد کوي، دوی یو څیز قبلي کوي نه، دا به جهنم ته ځي. نن چې کوم کلیپ د محترمو د خپلو لوریانو ته واوروئ، دغه رنګې خپلو ښځو ته واوروئ، که په دې باندې چېرته دوی عمل وکړو نو ستاسو کور دا به جنت شي. آیا تاسو ته معلوم دي دا 15 ښځې کمې دي؟ داسې ښځې شته چې تهجد کوي، داسې ښځې شته چې هغوی 24 ګنټې د خپل رب دا ذکر کوي، دغه رنګې مونځ کوي، نفلونه کوي. ولیکن یو کمی په دې ښځو کې دی، هغه 1 نمبر خبر زموږ دا شوله چې اخلاق د دې ښځو ډېر زیات ګډوډي. فرمایي چې کومې ښځې اخلاق دا خراب وي، د دې ښځې نه روژه قبلېږي، د دې ښځې نه مونځ قبلېږي، د دې ښځې نه تلاوت قبلېږي، نه د دې ښځې تهجد دا قبلېږي. بیت الله شریف ته مګیر چاپېره تاویږي، خو که اخلاق خراب وي نو الله پاک به جهنم ته بوځي. بد اخلاقه ښځې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپه باندې لیدلې وي چې دا د جبو نه دا محترمو دا ځوړندې وي. یو صحابي راغلی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل د الله رسوله یو ښځه مونځ هم کوي، د قرآن تلاوت هم کوي، تهجد هم کوي، روژه هم نیسي، او دا ښځه بد اخلاقه ده، جنت ته به ځي؟ نبی کریم علیه الصلاة والسلام وایي نه، دا به جنت ته نه ځي. دغه صحابي بیا تپوس وکړو چې یو ښځه نیکعمله ده، مونځ کوي، زکات ورکوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، دغه رنګې روژې نیسي، او اخلاق هم ډیر زیات اعلی دي، نو دا به جنت ته ځي او که نه؟ نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایل او دا به جنت ته ځي. نو محترمو اخلاق دا بهترین کالی دی. نه بد اخلاقه سړي یا د بد اخلاقه ښځې الله پاک نه دعاګانې قبلوي، نه مونځ قبلوي، نه تلاوت قبلوي، نه زکات قبلوي، نه روژه قبلوي، نه تهجد قبلوي. نو کوشش کول پکار دی چې موږ خپل اخلاق دا ډیر زیات مزیدار کړو. که چېرته زموږ اخلاق دا خراب وي، که د سړو اخلاق خراب وي، که د ښځو اخلاق دا خراب وي، نو دا د جهنم سبب دا ګرځېږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپلو ښځو سره، خپلو زنانو سره به ډېر زیات بهترین اخلاق دا به چلول. دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ښځو به نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره بهترین اخلاق چلول. د اخلاق محترمو یو ناشنا مجسمه او یو ناشنا نمونه وه. نو کم سړی یا کومه ښځه چې بد اخلاقه د هغوی هېڅ هم نه قبلېږي. نو کوشش وکړو چې سړی مو خپل اخلاق دا صحیح کړي او دغه رنګه زنانه دا مو خپل اخلاق دا صحیح کړي. دویم خبر دا چې کومې ښځې دا ناشکره وي، ناشکره ښځې الله پاک دا بخښي نه، او فرمایي چې په جهنم کې هغه ښځې دا ډېر زیات نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولیدلې چې کومې ښځې ناشکره وي او د خپل خاوند دا نافرمانه وي. په مخ لګی خاوند ته وایي چې یاره تا څه کړي دي، ماله تا څه راوړي دي. سړی سهار وختي وځي، د ماسپښینه پورې، مازدیګره پورې، ماسخوتنه پورې خپل عزت دا هر څه کړي، دغه رنګې نور نه ګوري، باران نه ګوري، خو دومره سره پیدا کړي چې کور ته راوړي. خو چې کله خبره راشي نو ښځې خپلو خاوندانو ته وایي چې تا څه کړي، او بیا ورته دا وایي چې یاره یا سړي چې تا نه ما د خیر ژوند یا د خیر تمه اړو کړې نه ده چېرته. که تاسو ګورئ دا ښځې په خپل ژوند باندې شکر نه وباسي چې څومره هر څه الله پاک دوی له ورکړي دی او دا خاوند دوی له وسیله کړی دی، خو بیا محترمو دوی ناشکري کوي. نو د ناشکري بدله به ورته لازما محترمه دا میلاویږي. یوه ښځه وه، هغې به د خپل خاوند ډېر زیات سپکاوی کوه. یو ځل د خاوند ته وایي چې یاره دنیا ښځو کالي مالي اچولي دي، تا مال یو ګوتمه رانه وړه. خو دا سړی لاړی، شپه او ورځ یې په ځان یو کو، ګوتمه یې را پیدا کړله او راوړل د خپلې ښځې له ورکړه چې دا واله. چې ګوتمې ته یې وکتل، ګوتمه یې راواغسته او ځمکې ته راویشتله چې ښځو دومره کالي اچولي دي، ته ایله بیله یو ګوتمه راوړه ماله. سړی خفه شو او لاړ خپلې کمرې ته سملاسته. قدرت ته ګوره، سړی بیمار شو او په دې بیمارۍ حالت کې دومره شو چې د ګټې وټې پاتې نه شو.
کور که څومره د خوراک اسکاک سو هر څه ختم شو هر څیز د ختم شو ښځې ته پته ولګي چې دا کار بل شانتې دی یار دا ولې سړي ګټه وټه کوله زموږ کور به چلېده اوس هر څه ختم شو اوس څه وکړو یار په دې کې په دې کور باندې اور ولګېدو چې کله په کور باندې اور ولګېدو هر څه وسوځېدل ښځې چغې والې هلکه راشئ څوک راتلل نه نو که تاسو ګورئ کور وسوځېده خو یو چټۍ پکې پاتې وه د خاوند پکې لیکل کړي وی زما ښځې تمامه زندگی ما ستا دپاره خواري وکړله محنت مې وکړو مشقت مې وکړو هر څه مې وکړل تا زما شکر ادا نه کړو تا دومره مې شکر ادا نه کړو دومره ته خوشحاله نه شولې ما صبر وکړو لیکن زما پروردګار صبر ته ونه کړو نو شکر ویستل پکار دی او سړو ته مې غواړي چې تاسو هم شکر وباسئ دا ښځې د سهار نه واله ماښام برابر کور کې لګیا کور جارو کوي پخلی کوي دله واړه دله قلارئ ستاسو د کپړو د هر یو څیز خیال ساتي نو دواړه سایډه به ګزاره کوي که ګزاره نه کوي نو دواړه به جهنمیان دي او درېیمه خبره زما محترمو خویندو ورونو دا ده چې کومه ښځه د پردې خیال نه ساتي نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم هغه ښځې دا په جهنم کې ډېر لیدلي چې د پردو سړو دپاره ځان ښایسته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړي په جهنم کې ډیر لیدلی چې د نورو ښځو لپاره ځان تیاری او نورو ښځو پسې ګرځي خپلې ښځې په کور کې شته هغوی ته ګوري نه نو کومې ښځې چې نوې کپړې واچوي او ټیک ټاک باندې راشي فیسبوک او انسټا یوټیوب باندې لایو راځي خپل جسم نمایش دا نورو سړو ته کوي نو دا ښځې به د الله پاک نه د خیر تمه وکړي ستا دغه جسم د ښکلا دغه حسن دا خو د یو څو وخت دپاره دی یو څو ورځو حسن دې ختم به شي بیا به څه کوې قبر کې چې موږ کله پراته یو زموږ دا جسم پردي سړیو ته ګوري او د شهوت په نظر ورته ګوري نو موږ ته به عذاب رارسي او که نه به رارسي یا زموږ هغه وروڼه چې هغه پردو ښځو سره ډانسونه کوي ګډېږي او سره لایف او سره راځي ورته ګوري څونه به ګناهګارېږي نو کوشش کول پکار چې ښځې د خپلې پردې را خیال وساتي دغه رنګه سړي دي هغوی د خپلې پاک دامانۍ خیال وساتي انشاءالله العزیز الله پاک به جنت دوی له ورکړي کو چېرته دوی خیال نه ساتي خیال نو الله پاک به جهنم ته ورواچوي مونځ به هم کوي روژه به هم نیسي تلاوت به هم کوي تهجد به هم کوي ولیکن بیا محترمو زموږ او ستاسو پیغمبر وایي جهنمیان دي نو زموږ خویندو ځان د جهنم نو ساتئ ځان دغه تپ د جهنم نو ساتئ غرغنډو نه ځان وساتئ د قبر عذاب نه ځان وساتئ غر کیږو منګه کم طرف ته روان یو کوشش کول پکار دی چې په دې خبرو باندې عمل وکړو موږ سره څلورمه خبردار ده چې هغه ښځې چې هغوی مور او پلار سوځئ مور او پلار ته ستغې سپورې خبره کوي د هغوی زړونه اچوي چې کله واده شوي نه وي نو روزانه مور او پلار څنګه ښځې جګړه کوي مې پیزار نشي اغوستی کپړې نشي اغوستی خوراک صحیح نشي راکولی هغه نور مور او پلار ته ګوره او تاسو خپل ځان ته ګوره تاسو څه وکړه ماله مور او پلار بېوسه ورته ګوري سم نشي کولی داسې ښځې یا داسې هلکان الله پاک به جهنم ته ورغورځوي کله واده شي بیا مور او پلار ته څه وایي بیا مور او پلار ته وایي چې ستاسو کور کې ما خوشحالي نه وکتله خوشحالیانې خو هلته کې دي هغوی چې کوم لباس راکوي داسې لباس ته نه و راکړی هغوی چې کوم خوراک کوي او زموږ کور څومره مزېدار او اغلا دی نو بیا یو قسم له مور پلار باندې قهر کې په دې طریقه باندې د مور پلار زړونه دا سوځئ دا ښځې دا به جهنم ته ځي یاد ساتئ د رمضان میاشت شروع د مور پلار نه دعاګانې والې ښه مور پلار دا مایوسه کوئ مور پلار که پیسې غواړي ورکوله مور پلار خوشحالي غواړي ورکوله خبرې غواړي خبرې ورسره وکړئ تا سره کېناستل غواړي کښېنئ ورسره یو څو خبرې ورسره وکړئ ته ماشوم یې تاسو مور پلار څونه وړې خبرې کولې اوس ته غټې مور پلار ته ګورې نه پنځمه خبره زموږ دا چې هغه ښځې کومې ښځې چې غیبت کوي بچا الزامات لګوي او هغه سړي چې دوی کومه غیبت کوي الزامات لګوي د سهار نه واله ماښام پورې موږ خپل روژه په غیبت باندې تباه او برباده کړو سهار نه واله ماښام پورې موږ خپل روژه خپل مونځ ذکر تلاوت بل چا له غیبت وکړو زموږ تمامې نیکیانې هغوی پسې لاړې شي
نو زمونږ تمامې نیکۍ نه هغوی پسې ځي نو ولې خپلې روژې تباه کوئ مونځونه ولې تباه کوئ نو کوشش کول پکار چې موږ ځان د غیبت نه بالکل دا منې کوو او نبي کریم علیه الصلاة والسلام په جهنم کې داسې ښځې لیدلې وي چې دا محترمو د ژبو نه ځوړندې وي موږ او تاسو که د ژبې نه الله پاک را ځوړند کړي څه به کوو او غیبت دومره خطرناکه ګناه ده چې 24 غنټې دا بنده د الله پاک په قهر کې وي او دومره عظیم شانه ګناه ده چې دی خپل مړ ورور غوښه خوري غیبت د اشاره هم کېدای شي په اشاره باندې ته چاته خبرو کې چې ګوره سترګې ورته ووایې دته وګوره لاس سپق کې ګوره یو سپق ده څوک خبره کې هغه له پهې کې تمامې خبرې په غیبت کې راځي نو کوشش وکړئ زما محترمو خویندو ورونو دا ویډیو په دې باندې عمل وکړئ مخکې هم خلکو سره شیر کړئ چې هغوی هم په دې باندې عمل وکړي د هغوی ژوند دا بهترین شي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته